نروباسی امت ته وړاندې کوي نو د دې تاسو الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر دا اللہ تعالی کلامم دے اور دا اللہ تعالی کتابم دے د دې علوم او معارف د یو جوور سمندر نه زیات جوور دي په هر زمانہ کې عالمان د خپل وس مناسب په دې جوور سمندر کې غوټه وهي او قیمتي لال جواهر د قرآن د جوور سمندر نه روباسي امت ته وړاندې کوي نو د دې داس لال جواهر د دنیا د لال جواهر په شانتي ندي ځکه دنیا فانی ده او د دنیا لال جواهر او مال او دولت ټول فانی دي او آخرت باقی ده او د قرآن ثوابونه هم باقی دي سلیمان علیه السلام د الله پاک پیغمبر دی او دا پیغمبر سره سره بادشاہی ورله الله پاک ورکړی دا داسې بادشاہی الله ورکړی وا چې بل چاله داسې بادشاہی ورکړی نه ده سلیمان علیه السلام یو ځل الله پاک ته سوال وکړ یا الله مال داسې حکومت راکړه چې زمانه رسته بل چاله ورنکي نو الله پاک عجیبه حکومت ورکړو پا انسانانو حکومتو پا پیریانو حکومتو حیواناتو باندې حکومتو پا هوا پا اوریاز پا دے باندې حکومتو یو تخت ولا الله پاک ورکړو چې پاغه باندې با سلیمان علیہ السلام کې ناستو نو د 2 میاشتو مزل با په یو ورځ کې کېده د 2 میاشتو مزل یو ورځ کې سحر به په شام کې په دې تخت به کېناستو غرمې له به کابل ته رسید کابل کې به دمه وکړه او دا تخت سورکوټ تخت نو معرف القرآن کې مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکي چې په دې تخت باندې به شپږ لکه کرسۍ پرتې وي او پاغې به عالمان ناستو سلیمان علیہ السلام با پمنس کے ناستو او د ډیر عاجزه د وجه به سرخ کته کړو پورته به نه کتل یو ځل په تخت باندې ناست او په هوا روان دی او پزمکه باندې یو ساده غریب سړیو هغه چې دا تخت لید نو حیران شو د تعجب نه ویل سبحان الله هوا دا خبره د خلې نه واغشتله سلیمان علیہ السلام ته او رسوله سلیمان علیہ السلام
هوا ته حکم وکوي زما تخت د دې سړي خوا کې کېږده. لږ سات پس د هغې سړي په خوا کې تخت کېښودی شو. سلیمان علیه السلام حکم وکړي سړی حاضر کې. سړی چې حاضر شو نو سلیمان علیه السلام ورته ویل تا څه وې؟ هغه ویرېد وی ما هېڅ هم نه وی. سلیمان علیه السلام ورته یریږه ما خطرناکه خبره دې نه ده کړې، ښکلې خبره دې کړې، تا څه وې؟ نو هغه ورته ما ستا دا ښکلې تاج دا ښکلې تخت ولیده نو تعجب واغشتمه او د تعجب نه مې ویلې دي چې سبحان الله. سلیمان علیه السلام ورته وفرمایل وی زما تاج او تخت به ختم شي خو ستا د سبحان الله ثواب نه ختمیږي. نو دا د یو سبحان الله ثواب دی. نو چې دا تاسو د اول نه تر اخره ټول قرآن ویل چې د دې به څومره ثواب دی. شب معراج کې پیغمبر علیه السلام چې اسمانونو ته تللی دی نو د پیغمبرانو سره ملاقاتونه شوي دي. ابراهیم علیه السلام سره ملاقات وشو. نو ابراهیم علیه السلام زمنګ پیغمبر علیه السلام ته فرمایي وستا امت ته زما سلام اوایا. نو تاسو ته ابراهیم علیه السلام سلام هم ویلی دی. ابراهیم علیه السلام بیا ورته فرمایل ستا امت ته ووایا چې جنت چې دی نو دا بالکل اوار میدان دی، ونې بوټي پکې نشته دی، نو تاسو سبحان الله ووایئ. نو چې تاسو یو ځل سبحان الله ووایئ نو تاسو له په جنت کې به یوه ونه وکرلی شي، دومره لویه ونه چې د هغې په سوري باندې 500 کاله مزل وشي د هغې سوری به نه ختمیږي. دا د یو ځل سبحان الله برکت وی. نو که ډېر ډېر سبحان الله وی نو په جنت کې به دله ډېرې ونې وکرلی شي. نو دا یو قرآن شریف چې د اول نه تر اخره وګورئ دې کې څومره ځلې د الله پاکي بیان شوې ده. نو د دې اندازه خدای ته معلومه ده اجر او ثواب به الله تاسو ټولو له درکوي. ټول د خدای پاک د قرآن په دې ثوابونو باندې پوره کړي. د قرآن پاک سورتونه آیاتونه اول نه تر اخر پورې یو بل سره داسې تړلي دي، یو بل سره ربط او تعلق دی لکه د زنجیر کړی چې یو بل پورې لګېدلی دي. دا سورت اخلاص نه مخکې سورت اللهب دی. پاغې کې تبت یدا ابي لهب و تب. ابو لهب د پیغمبر علیه السلام تر دی، قریشی خاندان والا دی، خشته دومره دی چې د مخ نه شغلې خیجي او مالدار دی، ښه اجره بیټک لري او د اجرې او د مجلس ډنډمار هم ورسره شته. خشته دی، مالدار دی، سرمایه‌دار دی، ډېر قامدار دی او ډېر په حسب او په نسب باندې اوچت خاندان والا دی. خو چې د ایمان د خزانې نه کنګال دی نو تر قیامت په قرآن کې داغه مذمت بیانېږي، داغه بد ویلی شي. تبت یدا ابي لهب و تب، د ده لاسونه دې هلاک شي، د دې ابو لهب، او دې هلاک شوی دی او تباه شوی دی. نو په حسب او په نسب باندې کار نه کیږي تر څو چې ایمان پکې نه وي. ګوره بلال حبشي دا رنګه تور دی، غلام دی، خاندان کې قریشی خاندان ته بالکل نه رسیږي، خو چې ایمان او تقوا پکې وا شب معراج کې پیغمبر علیه السلام د ځان نه مخکې د خپو کشار اوري. جبرائیل علیه السلام نه تپوس کوي مخکې د خپو کشار د چا دی؟ وی مخکې بلال روان دی. په جنتونو کې د خپو کشار مخکې ښکاري اورېدلی کېږي. پیغمبر علیه السلام تپوس کوي دا د خپو دا کشار د چا دی؟ دا د پڼو چغار د چا دی؟ وی بلال مخکې روان دی. نو بلال په حسب او په نسب د قریشو د خاندان نه ډېر ښکته دی، خو ایمانی جذبه لري، په زړه کې د ایمان دولت لري. هغه په جنت کې او په اسمانونو کې د پیغمبر علیه السلام نه مخکې روان دی. او خپل تر ابو لهب چې ایمان پکې نشته نه هغه دوزخي دی او تر قیامته مذمت بیانېږي.
نو سورت اخلاص کې د ایمان خزانه ده. د دې ایمان خزانه چې چا سره هغه کامیاب او چې د ایمان د خزانه نه پاک وي او کنګال وي، کاغه د قریشی خاندان بندوي ناغه هم تباہ و برباد. سورت اخلاص کې د دې شان نزول کې فرمای چې باز کافر راغلل او پیغمبر علیہ السلام نه تپوس کوي چې دا تکم الله یاده، نو لګ د شجره نسب را ته بیان کا چې دا د چا زوی دی، د چا پلار دی، څوک خپل خپلوان قام قبیله نسب را ته بیان کا. الله پاک دا صورت نازل کو او جواب وشو. بعض کافران راغلل او پیغمبر علیہ السلام نه تپوس کوي دا ته چې کوم الله یاده دا د سنه جوړ دی، د سرو زرو جوړ دی، که د سپینو زرو جوړ دی، که د اوسپنې جوړ دی، دا د سنه جوړ شوی دی. لږ حقیقت او ماهیت بیان کا. دواړه قسمه کافر ہوتا الله پاک جواب کوي قل هو الله احد. او فرمایا پیغمبر علیہ السلام هو اغا الله چې داخله کې تپوس کوي، کافرانه تپوس کوي، یا د شجره نسب تپوس کوي، یا د حقیقت او د ماهیت تپوس کوي چې د سنه جوړ دی. وته چې الله اغا ذات چې تاسو تپوس کوي اغا الله دی، احد یو دی، یکتا دی. الله یو دی. الله الصمد، دغه الله صمد بے نیاز دی، چاته محتاج نه دی. لم یلد ولم یولد، لم یلد بچی نه دی راوړی، زوی لوري نشته دی، ولم یولد دی راوړل شوی نه دی، د چا زوی نه دی. ولم یکن له کفوا احد، او د دې الله پاک همسر او برابر او همسیال سوکشتنا. قل هو الله احد، هو یا اغا الله یو دی. دا لفظ د احد پښتو کې موږ وی یو، او واحد د دې معنی موږ کو یو. نو د واحد او د احد په منځ کې فرق دی، او پښتو لنډه تنګه ده، دې کې دومره وضاحت نشته دی، او عربي یو فراخه ژبه ده. نو د احد او د واحد په منځ کې د معنی په لحاظ باندې فرق شته. احد هغه یو ته وایي چې د هغې په شانتې یو بل نه وي، بل یو نه وي. او واحد هغه یو ته وایي چې د هغې په شانتې بل یو وي. یو کس وایي زه د مور پلاره یو یما، نور رونه خویندې مې نشته، زه یو یما. نو بل ورته ستا په شان زم یو یما، زم د مور او پلاره یو یم، بل رور خور مې نشته دی. نو دا واحد واحد دی، خو احد نه دی. ځکه که دی احد دی نو دغه بل وی زم یو یما. نو چې مثل یې بل پیدا شي، دغسې یو بلم پیدا شي، نو دی ته احد نه وی، بیا ورته واحد وی. کله یو سړي په جیب کې د پاکستان د 1 روپۍ د ډبله، نو دی وی فی جیبی درهم احد، نو غلط وی. ځکه د احد دا مطلب دی چې ما سره کومه روپۍ ده داسې بله نشته، ولې تا سره خو نه ده، خو د ټولو سره داسې روپۍ شته. نو دا به وایي چې فی جیبی درهم واحد، جیب کې مې 1 روپۍ ده. البته که تا یو داسې خزانه پخوانۍ مونتې وي چې د هغې 1 روپۍ تا سره ده، خو داسې روپۍ ټوله دنیا کې بله نشته ده، نو بیا ته ویلی شي چې فی جیبی درهم احد، زما په جیب کې داسې روپۍ ده چې ټوله دنیا کې داسې بله روپۍ نشته. نو دغه ځای کې احد ویلی شي. دا پاکستانی روپۍ خو هر چا سره شته. نو د پښتو په لحاظ باندې احد او واحد موږ دواړه یو بلو، خو فرق پکې شته. نو داسې ووایه چې قل هو الله احد، ووایه چې الله پاک یو دی. الله الصمد، الله بے نیاز دی، چاته محتاج نه دی. صمد هغه ذات ته وایي
چې مخلوق په هر وخت کې په هر حاجت کې دی الله ته رجوع کوي نو دغه الله صمد دی او الله چاته هم محتاج نه دی ټول مخلوق هر وخت کې هر کار کې الله ته محتاج او الله په یو وخت کې چاته محتاج نه لم یلد ولم یولد نه بچی راوړی دی لم یلد بچی نه دی راوړی عیسایان وی عیسی علیہ السلام د الله زوی دی الله بچی راوړی دی عیسی علیہ السلام یې زوی دی پیښور کې یو عیسائی یو مسلمان طویل و عیسی علیہ السلام څوک دی ناغه مسلمان ورته وی چې د الله بنده دی او د الله رسول دی عبد الله ورسوله د الله بنده او د الله رسول ناغه ورته چې نه زوی د الله دی مسلمان ورته نه زوی نه دی نو عیسائی ورته وی چې د الله زوی نه دی نو پلار یې راته وښیه چې څوک یې پلار دی د عیسی علیہ السلام پلار راته وښیه چې د الله زوی نه دی پلار یې راته وښیه هغه ورته زه تې راته نیکه وښیه ته د پلار تپوس کوې نو نیکه یې څوک دی که پلار یې وي خو بیا به یې نیکه هم وي نو نیکه یې راته وښیه فبهت الذي کفر او چپ شو بیا جواب نو داسې خو په ړومبي ځل چې الله کوم مخلوقات پیدا کړي دي نو د هر مخلوق پلار نشته آدم علیہ السلام چې الله پیدا کړ نو پلار یې نشته مور یې نشته دا حیوانات چې ړومبي پیدا کړي دي د دې ړومبني حیوان خو هم پلار او مور نشته نو چې پلار یې نو بس الله به پلاري نو دا د عیسایانو یو غلطه خبره ده چې د عیسی علیہ السلام پلار نشته نو الله یې پلار دی یهودیانو به وی عزیر علیہ السلام د الله زوی دی او د مکې یو ډله وه یو قبیله هغوی به ویل الملائکتو بنات الله دا فرشتې د الله لوریانې دي نو د دې دریو واړو ډلو رد وشو چې عیسی علیہ السلام د خدای زوی نه دی عزیر علیہ السلام د خدای زوی نه دی فرشتې د خدای لوریانې نه دي لم یلد الله بچی نه دی راوړی ولم یولد او دا الله راوړل شوی نه دی زیږول شوی نه دی پلار نه لري بعض عیسایان وی ان الله هو المسيح ابن مریم دا عیسی علیہ السلام په خپل الله دی نو عیسی علیہ السلام الله نه دی ځکه بیبي مریم نه پیدا دی نو الله د چا نه پیدا نه دی مور پلار نه لري نو دغه خلکو په دې کې رد وشو ولم يكن له كفوا احد او څوک د دې الله پاک سره همسر او برابر نشته دی شرکت په دنیا کې په دریو طریقو سره کیږي شرکت په دریو طریقو وي مثال په تور یو سړی دغه دکان کوي نو دا دکان یوازې کولی نشي نو ځان له مرګري ګورما نو باز سړی وایي داسې مرګري په دکاندارۍ کې شریکوم چې زمانه مالدار او زمانه زیات تجربه کار وي